په خیر پښتنو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. ډېر ملګري تپوس کوي ویډیوز نه راتلي، نو د هغې چې کومه وجه وه هغه مین دا وه چې ستاسو دا رور پکې بیمار شوی و، یو 3-4 ورځې تبې ټوخي راکېستی و. د هغې د وجې نه بیا کم کار چې ما کوو نو هغه هم اخوا دېخوا شو، هغه وټ کټ بیا کار ته ووتو، نو په هغې کې کار راته هم سیوا شو په منځ کې. نو د دې د وجې نه پکې د ویډیوز جوړولو موقع میلاوېده نه. نو نن الحمدلله دونه شو چې هغه اثرات لږ ختم شو، نو ما چې دا ویډیو زه جوړه کړم. زما کوشش دی چې زه ویډیوز تاسو د کمنټ نه تاسو چې کم تپوس ډېر کوئ، کم میسیجونه کوئ، په هغه حساب زه تاسو ته ویډیوز جوړه کوم نو چې تاسو پوه شئ. ډېر خلک تپوس دا کوي فریلانسنګ خو مونږ چونکې سیز روان کړی دی، اکاونټ وغیره هم جوړ کړی، ګیګ وغیره هم پکې هم جوړ کړی. بیا به درته انشاءالله بیل بیل په دې سیزونو باندې بیله بیله ویډیو جوړم چې ښه ګیګ به څنګه جوړی. او بیا یو جدا ټاپک دی، خو اول مې ورته سراسري صرف سیزونه ښودلي دي. راځم ننني ټاپک لا. ملګري ډېر زیات تپوس کوي چې امیزان څه ته وایي او څنګه پې کار کېږي او په پاکستان کې اکاونټ جوړېږي که نه، او موږ له خرچه څونه پکار ده وغیره وغیره دنیا تپوسونه دي. نو ما چې په دې باندې یو بیل ویډیو جوړه کړم چې تاسو ته پته وي. که تاسو فرض که په امیزان باندې کار کوئ نو چې تاسو ته د ګراوند ریالټي پته وي. اکثر موږ خلک کورس او دغه اخلو، موږ ته پته نه وي چې وایي د دې سیز کې موږ له کار کول پکار دي که نه، موږ کنفیوز یو. انشاءالله امید دی چې دا ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو ته پته لګي چې مطلب دا سیز موږ له دې فیلډ کې تلل پکار دي که نه. ګورئ یوه خبره یاد ساتئ، په هر شیز کې فایدې هم دي، نقصانونه هم شته. اوس به تاسو ګورئ خپل کلکولیشن به کوئ چې دا زما د مطلب زما د ذهن سره دا زما د جب سره ما له دا اجازت راکوي که نه چې زه دا کار شروع کړم که نه. نو زما کوشش دا دی چې زه پکې تاسو ته کم ګراوند ریالټي دا تاسو ته مخې ته کېږدم چې دا پکې تیاري دي، دا پکې رڼاګانې دي. اوس تاسو خوښه ده چې تاسو څه کوئ، شروع کوئ یا نه کوئ، ستاسو خوښه ده، زما صرف تاسو ته ویل دي. امیزان یو ورلډ وایډ غټ پلیټفارم دی. سم چې زموږ دراز به تاسو نوم اورېدلی، موږ اکثر څه سیز هم پکار وي نو په دراز ته دغه ته لاړ شو، دراز ویب سایټ ته، هلته کې سیز آرډر کوو او موږ له راشي. اوس امیزان چې دی هغه یو ډېر غټ یو ډېر غټ پلیټفارم دی. په ورځې پای کې په لکو په کروړو ډالرو کاروبارونه کېږي او خلک پکې پیسې ګټي. اوس زما کاروبار دی د بوټانو او زما دکان دی په خپل کلي کې. نو ما لکه ډېر د لرې لرې نه ګاهک راشي، خو چېرته د 10 کیلومتر د لرې ځایږي نه به ګاهک راشي یا د 20 کیلومتر د لرې ځایږي نه به ګاهک راشي، او په کور کلي کې به مې خلک پېژني او هغه به رانه بوټان دي. په امیزان کې تاسو خپل سټور کولاو کو، تاسو خپل دکان کولاو کو، څنګه چې موږ دکان کولاو دغه شانتي په امیزان کې موږ سټور کولاو. اول چې موږ په امیزان کې کار کوو، موږ چې هلته کې سټور کولاو کو نو اوس یو بوټ موږ خرڅوو او موږ کلیوالو دې رانه اخیستو. اوس هغه بوټ که موږ د امیزان په سټور خرڅوو نو هغه په کینیډا کې هم کسینی، په امریکا کې به هم کسینی، په رشیا کې به هم کسینی. نو زموږ سره خلک ډېر شو، د دنیا د ګوټ ګوټ نه زموږ بوټ لیدی کېږي. نو دې چانسز ډېر دي چې دا خرڅ هم ډېر شي، ځکه په پاکستان کې خو آنلاین څوک دونه سیزونه نه دي، خو بهر ملکونو کې، امریکا کې، کینیډا کې، هلته کې ټول آنلاین سیسټم دی. هر یو سیز د چا سره ټایم نه وي، بس کمپیوټر ته کښېني په امیزان سیز آرډر کوي. بل د هغه ځایګي د امیزان کې پیدا هغوی ته دا ده چې 30 ورځې امیزان هغوی له واپس د ریټرن دغه هم ورکوي. که فرض کړه سیز دې خوښ نه شو نو واپس یې موږ ته امیزان ته راولېږه. اوس دراز شو یا دغه شو چې ته یې راوړې کولاوي کې نو وایي بیا یې درنه څوک نه اخلي. اکثر د یو شیز په ځای د بل رالېږلی، خو هلته کې دا سیسټم نشته. که سیز دې غلط ولېږو یا د چا خوښ نه نو دوباره هغه یې چینج کولی شي. نو هلته کې څوک نه هېرېږي چې مطلب زه په امیزان باندې یو شیز وغواړم نو ما ته به لکه بېکاره میلاو شي یا به زما پیسې ضایع شي. هلته کې دا یو ډېر ټرسټډ ویب سایټ دی او دوی خپل کم نوم چې دی نه خرابوي. نو دا خبرې خو بلکل د ذهن نه وباسئ چې موږ به چاله یا غلط سیز ولېږو یا څه یا څه، داسې پکې نه کېږي. او په دې وجه باندې دا ویب سایټ چې دی او دا چې دی دا مشهور هم دی په دنیا کې د ټولو نه غټ پلیټفارم دی. او د دې چې کم کس دی، کم اونر دی، دا چې چا جوړ کړی نو هغه په دنیا په ټاپ 10 مالداره ترین کسانو کې دی. اوس په دې به موږ کار څنګه کوو؟ په امیزان چې کار کوي پای باندې 3 طریقې باندې کار کېږي. یو امیزان هول سیل دی، یو امیزان پی ایل دی، یو امیزان ډراپ شپینګ دی، او څلورم چې کوم دی هغه ایز ا ورچوال اسسټنټ تاسو خپل سرویسز ورکولی شئ. امیزان هول سیل څنګه دی؟ مطلب تاسو به داسې چل وکئ چې په امیزان کې تاسو کله خپل دکان کولاو کو، خپل سټور هم کولاو کو، د هغې نه بعد هلته کې مختلف برانډز والی، د هغوی نه به تاسو پرمیشن والی چې لکه ستا دا سیز دی اوس فرض که ستا سره بال پین دی
یو برانډ والا سره بالپین والا سره خبرو کوي چې بس تاسو خرڅوم زما په امیزان دا سٹور دی سره خپل ریکوایرمنٹ وغیرہ هر چیز ورته ورولېږي په 5 روپۍ هغه ورکوي نو په هول سیل کې به دا تعالی په $4 باندې درکړي چې په $4 دا زستا په رسیدو د پوهې د پاره علامه چې تاسو صرف په ذهن کې مخاکه جوړ شي چې طریقه کار دا دی په $4 هم تاسو واغستو بالپین لار شي په امیزان کې دغه سیستاسو په $5 باندې ورکوي اوس پرس ک پیانو بالپین دی صحیح د پیانو بالپین ټول دنیا پیژني چې پیانو خبالپین دی هغه یو برانډ دی کنه تاسو د برانډ نه بسیزلای په هول سیل کې نو پیانو بالپین تاسو بالپین هم دی واغستو الته کې په امیزان باندې دا کو نو اوس په دې کې پیدا ده چې پیانو بالپین هر سره پیژني نو چې امیزان تر راځي نو چې وګوري چې هر تاسو پیانو بالپین دی نو پیانو بالپین پکار دی نو هغه بستانه عادي هغه ته په $6 هم ورکولی شي په $7 هم ورکولی شي مختلف پرایس ورته بیا سلیکټ کولی شي په دې کې پیدا ده په هول سیل په کاروبار کې په دې کې ریسک نشته ریسک پکې څنګه نشته مطلب لکه پیانو یو خپل یو نوم دی څنګه چې پیپسي کوک دیسي یو خپل یو نوم دی اوس که تا یو خپل څه شربت په کور کې جوړ کړي او ډېر وایي چې دا د پیپسي نه ښه دی اوس تا به سر سپین شي دا یې مشهورتیا پوري او که یو بل سړی پیپسي راوړي پیپسي هر سړي په خوله کې خوند پاتې شي هر سړي ته پته ده چې پیپسي دا ټیسټ دی او ماله پکار دی چې وایي لم که وایي نه لم نو داسې بیا پیانو بالپین دی چې هغه خلک پیژني دا یو نوم دی د برانډ نوم دی نو خرڅېږي په امیزان باندې ښه په اسانه باندې د دې لپاره تا ته دونه خوارۍ ته ضرورت نه صحیح ده نو ستاسو پروډکټ به خلک راځي ستا نه به علي اوس چې تا ته کس راشي او ستا په سټور باندې هغه بالپین به لګېدلی چې پلاني سره تا به اوله خبر کړي د هغه هول سیل والا سره هغه ته به وایي چې زما 500 دانې بالپین پکار دی ته به ته پیمنټ وکړي هغه به تا ته راولېږي ستا سټور ته کم چې په امیزان کې تاسو سٹور کولا وکړئ سٹور واسطه په کم ځایونو کې کولا والا شي په مختلف کنټریز کې کولا والا شي خو خلک زیات تر په US کې او په UK کې کولا وایي ځکه چې په دغه کې په امیزان کې خلک ډیر دي نو اکثر په US او په UK کې سٹور ډیر زیات کولا وایي خلک نو تاسو په ډیر کنټریز کې کولا والا شي په UK په کینیډا کې استرالیا کې هم کولا والا شي وس تاسو د پاکستان نه اکاونټ کولا والا شي په دې کې څه مسله نشته مخکې به مسلې وي او وس تاسو د پاکستان نه اکاونټ کولا والا شي اس ایلیګل څه مسله پکې نشته دی صحیح نه نو د پاکستان نه تاسو اکاونټ کولا والا شي دغه ټینشن مالې چې د پاکستان نه امیزان کیږي د امیزان د پاکستان نه وس دغه تاسو 500 دانې د بالپینونو واغستې دا به اوس تاسو که پرس که په امریکا کې سټوري نو د امریکا په سټور کې به وښایي چې وایي د پلاني سړي سره 500 دانې بالپین دی صحیح نه اوس به کسان راځي څوک چې بالپین سرچ کوي ستا هغه سټور ورته مخې ته راځي نو به وایي چې د دې سړي سره پیانو بالپین دی ډز تا نه 5 دانې والي هلته کې به د اکاونټ نه پیسې کټ شي دغه پیسې ته دلته کې کوډ ناسي تا صرف تاله کول دغه چې هلته کې د هول سیل کې دغه 500 دانې بالپینونه اخیستلو او خپل سټور ته دغه کولو بس اوس به امیزان به چې تا ورته څه ریټ ایښودی هغه ریټ به د هغه کس نه کټ کېږي په هغه حساب او هغه پیسې به راځي ستا په اکاونټ کې به در ټرانسفر کېږي دا د هول سیل کاروبار دی اوس په دې کې یو دی پی ایل پرایویټ لیبل ته وایي پرایویټ لیبل والا څنګه کاري د هغې کار داسې چې اوس پرس که زما زه دا بلوزونه جوړوم زما یو خپل مشین دی زما سره خپل استاد دی راسره زه دا مشین دا بلوزونه جوړوم او په دې باندې ما خپل نوم ولیکو چې دا بس زما برانډ دی او بس دا دغه کوم دا زه خرڅوم نو دې لپاره زه په دغه شانتې سټور به کولا کوم په امیزان باندې او زه به ورکړم چې دا زما دغه دی برانډ دی زه به یې رجسټر کړم او زه به پکې خپل لا خرڅوم خو اوس په دې کې به یو مسله دی چې خلک وایي چې یاره پته نشته چې دا لږ به د دې د بلوزونه به ډیکي که نه ځکه چې زما نوم به او زما برانډ خو دونه مشهور نه وي لکه څنګه چې د نورو برانډونه مشهور وي نو لږ به خلک پکې مطلب یو خپه به شاته کېږي خو په دې کې بیا ریویوز او دغه راځي نو چې کله یو کلاینټ راغی او زما په زما نه بلوز وایست او ریویوز ورکړه چې یاره د دې بلوز ښه دی نو بیا چې بل کس راځي نو به وایي چې یاره په دې پلاني سړي په ډېر ښه خبرې کړي دي نو دا شیز به ښایي صحیح ده اوس دا بلوز څه دی دا چې زه خرڅوم نو د دې لپاره بیا پکار چې PPC ورته یو کمپین ورته وایي په پیسو باندې به زه امیزان له پیسې ورکړم چې یاره زما دا بلوز چې څوک بلوز سرچ کوي نو زما دا بلوز ورته مخې ته راوله چې زما دا بلوزونه خرڅ شي نو په دې پرایویټ لیبل کې چې دی په دې کې به تاسو ته پیسې سیوا پکاري یو خو به دی چې اوس پرس که 500 دانې تاسو دا ولېږلې نو یو خو همدا خرچه شوه بل PPC کمپین چې تاسو چلوئ نو په دغې باندې مخه کافي روپۍ راځي صحیح ده برانډ به رجسټر کوئ په هغې باندې به هم ستاسو پیسې راځي بل دا ده چې 500 دانې تاسو ولېږلې اوس کېدای شي چې ستاسو سره 500 دانې په یو ورځ کې ستاسو نه خرڅې شي
نو ته به کوشش کوي چې ستا سره 1500 دانې نور هم پرتي بیگ ته، ځکه چې دلته به تا PPC کمپین چې ورته کم وایي پیسې پیته لګې هغه ادر نه روان دي. نو اوس پرس که ستا سټور تش شو هلته کې به تا پیسې لګولې دي او اکاونټ دې مخې ته خلکو ته راځي او بیا پکې صحیح نه، نو چې شاته ستاسو سره شیزونه پراته وي. نو په دې کې دا لږ داسې څیز دی چې په دې کې ستاسو سره پیسې وي او ښه پیسې در سره وي، مطلب 8 روپۍ در سره خو چې کم از کم وي، نو بیا تاسو دې نه سټارټ اخیستی شئ. صحیح ده. د لږو نه په لږو کې دا چې سټارټ کېږي، د لږو نه په لږو کې دا پیدا نه کوي، الټه کېدای شي تاسو نقصان شي. اوس پرس که ما په دې دا بلوزونه ما 500 دانې ولېږلې او زما په 1 لک روپۍ راغلې او هلته کې اوس ما په 2 لک روپۍ دا کړې چې بس امیزان اوس دا خلکو ته مخې ته راوله. اوس امیزان 2-3 ورځې وشوې او زما د بلوزونه خلکو ته مخې ته راویسته او زما نه 500 دانې ختم شوې. اوس بیا پاکستان نه بیا 500 دانې جوړوم او د دې ځای نه لېږم، یو میاشت خو په دې کې لګي. هلته کې مې پیسې ورکړي دي، هلته کې زما په اکاونټ کې پیسې دي کټ کېږي وایي، ځکه چې زما بلوزونه خلکو ته مخې ته راځي او په منځ کې زما سره بلوزونه ختم شوي دي. نو په دې سیس کې په دې کې داسې ټیکنیکل پوینټونه دي چې ته پکې اج بیا کله تاسو کار کوئ انشاءالله تاسو ته یا پته ولګي او زه به کوشش کوم چې تاسو ته ټیوټوریل جوړ کړم په ډیټیل. خو لکه دا صرف زه تاسو د پوهه کولو لپاره دا وایم چې کوم پرایویټ لیول دی پای کې تاسو سره چې پیسې پرتی بیگ ته نو ښه خبره ده. لکه د لږو نه سټارټ کېږي خو چې پیسې ستاسو سره پرتي نو ښه خبره ده، تاسو به نقصان ته نه ځئ. ګراوند ریالټي درته وایم که نه، اوس درته دا نه وایم چې تاسو د 50,000 روپو نه سټارټ کېږي، خو خبره دقه ده چې ګراوند ریالټي دغه ده چې که فرض کړه د لږو نه تاسو سټارټ کوئ نو کېدای شي تاسو پکې نقصاني شئ. هولسیل چې دی په هولسیل کې ستاسو بیا د لږو نه دغه تقریبا ټوټل که ستاسو ډېرې زیاتې ولګي. اوس دا په دې کې د پراډکټ پورې هم خبره ده. اوس ځینې ملګري وایي چې یار هولسیل خو هم د 8 لک روپو نه سټارټ کېږي. بالکل هولسیل د 30 لک روپو نه هم سټارټ کېږي، خو چې څوک یې سټارټ کوي، او هولسیل د 1 لک روپو نه هم سټارټ کېږي، 1.5 لک روپو نه هم سټارټ کېږي. بیا ستاره پراډکټ پورې خبره ده. اوس یو سړی بایل پینونه علي نو ظاهره خبره ده چې 500 بایل پینونه بر 5000 روپو وشي، او یو سړی دا کوټونه علي نو 500 دانې خدا تاسو بیا د 15 لک روپو کې هم نشئ رامنې کولی. نو دا بیا مټیریل او د سیزونو پراډکټ پورې خبره چې ته کم یو سلیکټ کې په هغه حساب بستا کمی پیسې چې دي هغه بیا تاسو له ډېرې پکار او نور پکې هم داسې خبرې دي. بل یو خبره یاد ساتئ، څنګه چې موږ دکان ونیسو په مارکیټ کې زموږ نه کرایه کټ کېږي. امیزان چې هم تعالی سټور کولاوئ نو بس تانه مختلف پیسې کټ کوي. اوس که فرض کړه په امریکا کې دا سټور کولاوئ نو ستانه به 15,000 کټ کېږي، که فرض کړه په انګلینډ کې کولاوئ نو ستانه به 4,000 کټ کېږي، که فرض کړه په اسټرالیا کې کولاوئ ستانه به 3,000 کټ کېږي. داسې مختلف د هر کنټري کې دي مختلف دي. دا مې تاسو صرف د پوهې لپاره وویل، نور دا پیسونه خپل سټینډرډ هغوی خپل ریټونه ورکړي دي چې څه څه دي. نو د هر کنټري مطابق بیا دا پیس دغه دی. نو که فرض که اوس تاسو سټور کولاو کو نو بیا په کار دی چې تاسو بیا هلته کې پراډکټ خرڅوئ، که نه بیا به تاسو کرایه به در باندې چړاوي دي او هلته کې به هم په سټور کې صحیح نه. نو دا خبره پکې یاد ساتئ چې په دې کې بس تاسو نه د میاشتې داسې پیسې لګي، داسې نه چې بس ما سټور کولاو کو زما خپله مرضي ده، نه، ستاسو نه به کرایه امیزان اخلي. دا پکې هغه خبرې دي چې اکثر څوک چاته کوي نه او بس ورته وایي راسه کولاو کو بس پیسې وګټه. ټیک د پیسې ګټل پکې شته خو ډېرې دي پکې، خو دا خبرې پکې هم کول پکار چې دا پکې هم شته. ګورئ که ته څه خرڅوې نه نو یو میاشت بیا په تا پسې کرایه راځي، که فرض کړه ستا سیز خرڅېږي نه 6 میاشتې پس پرته امیزان وایي چې بهیي سیز لرې کوه دا داسې کوې. نو په دې کې ډېرې داسې خبرې شته. اوس به راځو هولسیل باندې. خو تاسو پوه شوئ چې د پردي برانډ والے سیزونه راغلی او خرڅوئ. پرایویټ لیول باندې هم تاسو پوه شوئ چې PL څه ته وایي. PL دغې ته وایي چې ستا یو خپل برانډ جوړ کو، یو خپل سیز دې جوړ کو. په کور کې یو سیز جوړېږي یا په کلي کې یو سیز جوړېږي او ته په یو بل نوم ولیکې او هغه لاړ شي او رجسټر کړي او په هغه نوم باندې شیز خرڅوي. خو هغه شیز کې بیا خرڅوي نه یې لپاره PPC کمپین چې دی به چلی چې دا خلکو ته مخې ته راشي، زما دا برانډ مشهور شي. څنګه چې دا پیپسي والا او دوی د خپل برانډ مشهورۍ د اشتهارات او دا ورکوي، نو دغه شانتې به ته خپل اشتهارات بیا په امیزان باندې چلی. اوس په خبره وکړو د ډراپ شپینګ په باره کې. د ډراپ شپینګ خو داسې طریقه ده چې یو خو دا زموږ لکه ما ډېرو خلکو نه اورېدلي چې دا سیسټیک هم نه دی، حرام دی. خو حرام حلاله خو بیا تاسو له په خپله چې یو څه سټارټ کوئ نو تاسو به خپل سر او دغه وکړئ چې دا ټیک دی. د مفتي قاري نه پکې تپوس وکړئ چې دا صحیح دی که نه. زه درته نه وایم چې حلال دی او نه ورته وایم چې حرام دی، خو زه درته صرف په طریقه کار هم په حکم چې دې طریقه کار داسې دی. ډراپ شپینګ چې دی هغه داسې دی چې ته به فرض کا زما سره بایل پینونه دي صحیح نه،
او تاسو په امیزان کار کوئ یا تاسو په بل ځای کار کوئ، نو تاسو به داسې چلو کوئ چې زما سره په کانټیکټ زما دا کم بالپینونه چې دي ما پرس که په $10 باندې په امیزان باندې ورکړي دي، تاسو به دغه بالپین به راوالی په شاپیفای او داسې مختلف د ډراپ شپینګ خپل ویب سایټ دي، په هغې کې به دا تاسو ورکوئ چې بهي زما سره بالپین دی، په منځ کې به ستاسو سره څه وي نه تاسو به صرف زما هغه لیدلي وایي به چې په $15 باندې زما سره بالپین دی، هلته لیدلی به دي زما د $10 هغه بالپین، تا به هلته کې په بل ځای کې $15 ورکړی. اوس یو کلاینټ راشي کسټمر راشي هغه وویني چې بهي ستاسو سره د $15 بالپین دی، اوس به ته پته نه وي چې دی د دې سره نشته او د بل چې سړي $10 هغه یې لیدلی دی او خپل 15 ورکړی، خو به تاسو له ستاسو په $15 باندې اډر درکې او خلک ورکوي د چا سره ټایم دونه نه وي پروډکټ ورته مخې ته راشي ستاسو بس هغه واخلي او تاسو ته $15 چې څنګه د هغې نه کټ شي تاسو به داسې چل وکړئ چې ما ته به میسج وکړئ چې پلانیه ته ما د دونه بالپینونه راولېږه او دا د حساب دی، نو زما نه دې وایستو په $10 بالپین، هلته کې دې خرڅ کړو په $15 بالپین، چې کله تا ته آرډر راغی نو هله دې ما ته آرډر راکړو د $10 نو $5 تا ته په ناسته پاتې شوې. نو ډراپ شپینګ ټول کار دغه دی چې پروډکټ یو ځای کې پروت دی، صحیح ده، تا دلته کې په $10 ولیدو، دلته کې په خپل سټور کې په $15 ولګو، کسټمر راغی تا له آرډر درکړو چې په $15 مال د بالپین راکړه، تر هلې اولني کس له دې آرډر ورکړو چې بهي په $10 مال دغه راکړه د بالپین راکړه. نو په منځ کې ته یو مثال څنګه چې په دې بارګینونو کې دا خلک ناسي ګاډی پردی او هغه راشي او په منځ کې خرڅ کړي ورته او خپل کمیشن او خپل دغه پکې والي، نو دغه شانتې په دغه حساب باندې ډراپ شپینګ کار کوي چې په منځ کې دا څوک چې ډراپ شپینګ کوي دا سره په منځ کې هېڅ هم نه وي، خو بس هغه صرف دا دونه کولی شي چې کسان را پیدا کولی شي، ګاهک را پیدا کولی شي او بس په هغه ګاهک باندې یا پردی شی خرڅوي او هلته کې وایي په $10 او ګاهک له په 15 ورکړي. صحیح ده، ګاهک سره هم دونه ټایم نه وي، بل هغه ول د دې لپاره ایډورټایزمنټ اکثر چلوي په فیسبوک باندې په مختلف سیزونو باندې، نو اوس یو سړی بالپین اخلي او فیسبوک کوي نو ته ستا د وجې نه ته پیسې خرابېږي، نو ته بالپین راشي او بیا تا له آرډر درکړي په 15 او ته هلته کې په 10 واچوي، نو داسې طریقه کار دی پوره. په دې به چېرته بیا خیر په ډیټیل بېلې ویډیوز جوړ کړو نو بیا به تاسو نور هم پوه شئ، یو ټوټوریلز به وي، بیا به تاسو نور هم پوه شئ، خو صرف هغه خاکس تاسو په ذهن کې جوړول غواړم. اوس به راشو ورچوئل اسسټنټ لا. کله چې په امیزان تاسو له اکاونټ جوړولو چل ته راغی، پروډکټ به څنګه اخلي، پروډکټ هنټینګ څنګه دی، پروډکټ سورسینګ څنګه دی، پروفیشنل ایمیل به څنګه جوړی، په دې ټولو قصو پیسو تاسو ځان پوه کړو. دغه سرویسز تاسو خپل سټور مه کولاوئ. زه خو تاسو ته بلکې دا سجسټ کوم که فرض که تاسو ووایئ چې موږ په امیزان کې کامیابي حاصله کړو او دغه وکړو، نو کوشش وکړئ چې امیزان اول ځان پوه کړئ چې امیزان په څه طریقه کار کوي او څه طریقه اکاونټ جوړېږي او پروډکټ هنټینګ څنګه کېږي، پروډکټ سورسینګ څنګه کېږي. په دې شیزونو چې تاسو ځان پوه کړو دا سرویسز بیا دا یو سکل دی. اوس په امریکا کې یو کس دی هغې ته د دې ضرورت دی چې څوک وي چې مال اکاونټ منیج کړي. منیج مطلب لکه مال په چاینا کې سامان والي، په دغه کې مال دغه وکړي دا څه نوم دی دا مال په اکاونټ کې څه مسله ده دا ترې وباسي، پروډکټ لیسټینګ رانه وکړي. په دې کې دنیا سیزون دي دا به تاسو یې زده کړي. نو دا سرویسز بیا تاسو په پای ورکولی شئ چې زه به ستاسو ورچوئل اسسټنټ یم او زه به ستاسو نه میاشتې $200 چارج کوم، 1500 به چارج کوم. نو خلک دا سرویسز بیا ورکوي او انګریزانې د هغوی هغه کم سټورونه چې بس هغې له پروډکټ راکړي او اکاونټ ورته برابروي او بس دغه سرویسز پیسې تیلي د بیا ورچوئل اسسټنټ وایي چې ته کله پردی اکاونټ یې منیج کړې، صحیح ده. نو دا بیا ایز ا ورچوئل اسسټنټ دا کار کوي. خبل په هولسیل کې زمان دا په پرایویټ لیول کې زمان یو خبره دا یې شوه کېدای شي بیا ملګري کمنټس کوي. اکثر خلک ډېر زیات داسې کوي، ما خو تاسو ته وایي چې خپل برانډ دې جوړ کړو دغه دې کړو. په دې کې اکثر خلک داسې چل کوي چې په چاینا کې سامان والي، په چاینا کې سامان والي، په هلته کې سامانونه ارزان دي که نه په چاینا کې، نو یو څیز په $10 باندې بوټ والي او رای وړي بس دغه کې او امریکې ته یې ولېږي او هغه بوټ هلته کې بیا په $20 باندې خرڅوي او خپل یو برانډ او خپل یو دغه نوم یې ورته لیکلی. نو صحیح ده، د علي بابا نه او داسې مختلف ویب سایټونه دي، په هغې کې هلته کې د کس سره کانټیکټ وکړي او د اول سامپل پاکستان ته راولېږي چې څیز یې ټکي او دغه بیا کس له آرډر ورکړي او هغه ته ولېږي چې بهي زما دا امیزان سټور دی، دا یې بارکوډ دی او ته پلیز زما دا پروډکټ چې دی دا کوم بوټ چې ما ستا نه اخیستی دی دا ته زما دې ویر هاوس ته ولېږه. نو هغه چې کوم هلته کې دغه سیل لري
نو هغه بس هغه ته ورته کوډونه هر څه ولېږې هغه د هغه چاینا نه ډایرکټ ستا امریکې ویرهاوس ته شپ کړي. ویرهاوس مطلب ګودام ته. نو هلته کې چې ستا ګودام ته څیز ورسي امیزان ته میسج وکړي چې وایي ستا سټور ته مال نه ورسېد د چاینا نه. بس ته ورته وایي چې ټیک ته پرایس مرایس ورته سلیکټ کړي هغه وخېږي. اوس کس راځي هغه علي هلته کې تا اخیستی بوټ په $10 دی هلته کې په امیزان کې تا په $20 ورکړو ځکه چې په چاینا کې شیزونه ارزاني. نو بس تا ته په ناسته ناسته $10 پاتې کېږي. نو که اوس پرس که ستاسو د ورځې 5-6 بوټ هم خرڅېږي نو په $10 کې ورله ضرب ورکوئ. او بل دا ده چې ته د شپې دلته کې خټیټ ناست یې خوبونه کې او بقایا به امیزان صرف ستا کار دا کول دي چې په چاینا کې شیز اخیستل دي لېږل دي امریکې ته خپل ګودام ته. د هغه ګودام ته چې ورسېده او په امیزان ښکاره شو بس ته دلته کې خوب کوه. امیزان ته اډر راځي امیزان بیا پیک کوي کس ته به دیږي د خپل پیسونه میسونه دي به درنه کټ کوي بیا تا ته اول مخکې ویلي د هغې نه بعد ورله ته پرایس سلیکټ کړي چې وایي ما ته پکې دونه ګټه پاتې کېږي په یو شي کې څیز به خرڅېږي او ستا اکاونټ کې پیسې جمع کېږي. دا به یو انټروډکشن ویډیو د امیزان په باره کې چې په دې طریقه کار دی تاسو پیسې ګټلی شئ. او دا پروسس دی دا پکې پی ایل ته وایي دا پکې هول سیل ته وایي دا پکې ورچوال اسسټنټ ته وایي دا ډراپ شپینګ ته وایي. په دې کې د دنیا شی سیزونه پاتې شو ټیکنیکل سیزونه پکې پاتې شو. چېرته په ډیټیل به بیا پی اے ټو زیډ ویډیوز جوړې کړو یو بالکل یو سیریز به پې جوړ کړو چې اکاونټ پې داسې جوړېږي. په دې طریقه تاسو پروډکټ اخیستی شئ په دې ځای کې ورته پیسې کولی شئ انشاءالله. پای به چېرته ویډیوز جوړې کړو او دغه به کړو. بس دا کم ملګرو چې به ډېر تپوس کوو بیسک کوېسچنز یو نو ما چې د هغوی دپاره دا ویډیوز جوړه کړم چې هغوی ته پته ولګي چې پرایویټ لیول که چېرته یي نه پته یي ورته چې دا کار دا دی هول سیل والا کار دا دی او ډراپ شپینګ والا کار دا دی. بلی ویډیو پوری مالی اجازت راکړئ. الله په امان او انشاءالله ویډیوز به راځي.